د دې سره سره اخرت باندې مې ایمان وي. اخرت به ولې ایمان وي؟ کومونګه تاسو سکول ته نزو او مونږ وای زمړه اسی به پاس کیږو، نو بیا بس پاسه پیل پکې نه، بیا به څوک کار نه کوي. یو ورځ شته چې په دې دنیا کې یو ظالم مظلوم سره ظلم کوي او بدله نه ملاويږي. یو مظلوم دی داغه د ادرسي نه کیږي. پته لګي چې یو ورځ شته دی، هغه ته وایي یوم التغابن، د حار جیت ورځ ده، یوم الآزفه، یوم الاخره. انت به دو قسم خلک په آخرت. یو سړی به आवाज کوي چې دا عملنامه ورته ملاو شي، دا په خلاص باندې عملنامه ورته ملاو شي او دې داسې وګوري دا چې سکول کې مونږ وو او چې بیا به استاد اعلان وکړ د نتیجې په ورځ پلانې دا پیل دی نو ټول پاس دي. مونږ به هلته کې یو آواز کوو، پته نه چې خود خیر چمنې والا به څنګه آواز کوو، خو مونږ به داسې آواز کوو او ها زه پاس شوم کوم ته به مړ. دا به یو آواز کېدو. قیامت مونږ ته حق منظر ښیي. قیامت کې به یو سړی آواز کوي ها ومقرأوا کتابیا. راشه ماماګانو، راشه زما د ترو زامنو، راشه زما کلیوالو، وګورئ زما د عملنامه. انی ظننت انی ملاق حسابی. ما ته پته وه زه به د خپلې عملنامې سره ملاوېږم. ما پکې صحیح میسیجونه کړي، ما پکې غلط میسکال نه وي کړي، ما پکې غلط کمنټ نه و کړي، ما پکې غلط شیز نه و شیر کړی. ما ته پته وه دې سره به ملاوېږم. یو به دا آواز کېږي، خوشحاله به وي. الله اکبر. قرآن دا تذکره کوي، دې به خپل کور والا د منډې کې خوشحاله به وي. خوشحالي هغه وخت کې په تندې ښکارېږي. یو بل قسمه آواز به کېږي چې کله سړی خفګان سره مخامخ شي، دې غریب ونیسي، بیا یې لاړه نه تېرېږي. اوبه ته چا اوبه وڅښه، نه مې تېرېږي، دا ژبه ونښلي. نو چې کله د قیامت ورځ شي، یو سړی به آواز کوي ما د قرآن تذکره کوي. زمونږ د عربی ګریمر دی ما لهذا الكتاب لام او حاذا دا یو ځای مونږ لیکو، دا رسم خط دی. تاسو بعضې ټکي غلط لیکئ، ما شاء الله غلط لیکئ، ان شاء الله غلط لیکئ، انګریزي کې لیکي MASHA ما شاء، دا غلط دی. MA او SHA دا جدا ولیکه، سپیس ورکړه په دې کې. د S حروف غټو لیکه، د A حروف او د M حروف غټو لیکه، بیا لفظ الله حرف د غټو لیکه. ان شاء الله الف نون شین یو ځای لیکي، دا بیا غلط دی. دا خو انشاء ده، پیدا کولو ته وایي. ان شاء الله کچرته الله وغواړي، الف نون ځانله ولیکه، شاء الله ځانله ولیکه. دا رسم الخط زده کوي. دا دی غیر اشارې دي چې تا په خپل قرآن باندې غلطوي. نو عربی کې دا رسم الخط جدا راغلی، ما لام بیا حاذا. دې ته قرآن مونږ ته وایي. لږ دې ته وګورئ چې په دنیا کې خو به غریب ونیو، نو سبا وي ما لهذا الکتاب. څه شوي دي زما دې عملنامې نه؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیره. نه وړه ګناه پرېږدي، نه غټ ګناه پرېږدي، نه وړوکی مسکال پرېښی نه غټ مسکال پرېښی الا احصاها، مګر ټولې حاضر کړي دي. اوس د مخامخ شه وګوره ورته چې څنګه دې کړي دي. اخرت شته دی، اخرت کې به پاس او پیل کېږي.